مسنا ثلاث و رباع ودونه جواب چې چارا کدی لا یوم نه دی کړی جواب چې ماشاءالله شکر دی الله دې ور دغه دوه نور ته ور ټینګه بهرحال ودونه یریږي ما د شریعت مسله ودونه دې اواز نه راخیږي مولانا صاحب زما چې سونه خیال د ستاسو په دې کلی کې په خبرو باندې لاک ډاون دی دا لاک ډاون می پړومبي ځل وورید لاک ډاون صبر وکړه هر بل را روان دي هغه نه خبر یې ما ته دا خبره پرې دی که نه پرې دی ما نه پرې وې دن نه کېږي ما خبرې دن نه څومره مزې وي روژه مې ماته کړه تراویح مې وکړې چا فروټ راوړه چا بوتلې راوړه یو ډونګا راغله ما جوړ بم یې راپسې راوړه ډونګا نه مې چې سر لر کړ لوګي ته وخته خوشبو شروع شوه اوس کې میوه کوپره پرته وه چې مې کته حلوا وه په جړام شم او په خندام شم ما ربا ډېر غیرتي ذات دی ملا پسې د حلوا جیل ته م راوړېږله ډېر غیرتي ذات دی مړه حلواګانې پکې ملاوېږي ولې مو وارخطا کړي حلواګانې خو یا په جومات کې حلوا خوره یا په جیل کې خوره توجه جومات کې هم پرېږده هلته خو څه پیسې نه هلته هم پرېږده چې جیل کې پراته وي خو حکومت سره څومره موده جیل کې خوراک براکوي دا په حکومت باندې لازم دي که نه قیدیان یې خپله تیاروي څوک یې ورکوي بهرحال ودونه تا واده کړي ودونه په نکاح کې حروف آسماني کتابونه مقرب فرشتې پهله فرصت کې تبلیغ کې میاشتې په نکاح کې څلور حروف دي چې د چا چا واده ته زړه کېږي لږه توجه غواړم ډبل توجه څه غواړم ټول وایي سبحان الله په اوچت اواز وایي سبحان الله چا چې سبحان الله وي دا کینه تا سبحان الله نه ویلي ګازره دې کوم کینه توجه شته په نکاح کې حروف پہلا حرف نون دی نون کی اشارہ نان اور ډیره دلچسپ موضوع ده خو تاسو توجه پہلا حرف نون دی نون کی اشاره نان اور نفقه ته ده نو د ښځې نان نفقه په خاوند باندې واجب ده هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما لم واده وکړه دوسرا حرف کاف دی کاف کی اشاره خو یو علما کوپ یادوي څه یادوي تاسو کې خو په یو ځای راوړه مړه راکړه بس مان را ځه توجه شته توجه زه به یې دنه په زورم غواړم او ښه په نره به یې غواړم او د هغې وجه دا ده حاجي صاحب ستا ما ته توجه ده دوو ښځو والا ما ته متوجه شي یا الله شکر دی چې رڼا مې ولیده چمک مې ولیده پړک مې ولیده یا الله شکر توجه دا کفر نه دی که په ناخوان چا پیسې وشلې نیم مولا خطرهی ایمان مړه نیم مولا یادوم حکیم نه یادوم ویښ کښېنه ګوره توجه غواړې ته به ترپل توجه دا بعضې مولیان به راپسې هله په ناتخوانې پیسې ویشنه هلته ړوند وي چې په ډمانه ویشتې هلته ړوند وي په ډمانو چې پیسې ولي اوس ما له موضوع تاسو منځ شروع کوئ که نه صبر په ډمانو چې پیسې ولي چا دا ونه چې کفر وشه خو که په ناتوان یا په مولا چا په کفر کښېنه مړ د مولا بچیا ته چا مولا کړې مولیان صرف دیوبندیان دي بهرحال توجه په ډمانو چې پیسې ولي که نه په پټو سترګو په جوړاګانو شریعت اسلام یاد نه خو که سار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کي د نکاح پیسې څومره دي دلته د نکاح پیسې 500 دي لا حول ولا قوت په دې خو پیکچ هم نه کېږي هغه پیکچ هم په 599 دی په ټول واده کې په ډمانو اجراګانو پیسې ویشتي دې کرالي ویشتي سنو دا خو ګوره د ګپ شپ موضوع د کولو میدان کې ګپ شپ به لګو ټیک ده خو دیوبندیان یو عادت نه مجبور یې عادتونه به کوو ټیک ده
ټیک ده په ډمانو پیسې ونیسي یاد نه خو چې سار امام صاحب نکاح تړي د واده لږ به 500 روپۍ به پلار د واسکټ نه وباسي به چې استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو چې د شیندلې پوښتونه هغه ټایم خو یې دا نه وي چې ښه نه وي خو چې د ملا جیب ته ځي چوې چې د ملا جیب ته ځي درد شي ملا که په بي ام ډبلیو کې وګرځېده ملا که په پیجارو کې وګرځېده ملا که ښه لباس واخیست چې د کوم مسجد امام لباس کمزور و جانماز یې زوړ و د مقتدي کپړې ښې وې مقتدي ته جانماز نه وی پروت و د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی د دغه مقتدي امام پسې مونځ مکروه دی ستا مونځ د کراهیت نه ډک دی چې ته ځان ته خان ملک او بعضې خو جوماتونو کې ځان پسې انتقال کړي داسې مخصوص ځای یې اغوستی یو کاکا وره وختې به راتلل ته به ودرېدل یو مېلمه راغلی و دغه کاکا په ځای ناست و اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي ما خدایه د جمعې ورځ راولي چې زه مورچې ته وخېجم اوچتېږي را خلاصېږي اوچتېږي چې د جمعې ورځ راغله راکړه دا انقلابي رومال ته صبر کښېنه چې د جمعې ورځ راغله ما چې دا ما ته به ویله چې دا کوم سړي ځان له ځایونه په جومات کې خاص کړي دي چا سره سټام شته چا سره انتقال شته ما دا تا پسې انتقال چې زما په ځای ودرېد زما په ځای ودرېد ما ته دې سټام وښایه ته کوم ځای ولاړې خیره ده شریعت مسله خو دا ده چې امام فرض وکړي نو امام به په خپله مسله لږ به وخوځېږي څه به شي او کوي داسې که نه کوي ویښ کښېنه غواړي بیا څه بل څه ونه کوي که نه توجه دې لپاره کله یو ځای مونځ کوو په مسجد کې کله یې بل ځای کوو کله یو ځای کله بل ځای چې دا ټوله ځمکه در باندې ګواهي وکړي ځان پسې ځایونه خاص کوی ما او چې کم کاکا کم ماما وي مال نمبر راکې کني ما ورپسې پوزې اول په شب قدر کې جمعات کې مولانا صاحب جمعې خطبې له د جمعې بیان مې کو اوس مې تقریر شروع کو نو د میلمنو خلک خیال ساتي چېرته هغه ګړی به هغه خپل ترتیب برابر کړي ما له اواز راکوي ټایم پوره دی ما سره څه وکړ خبرې ما ته چې ټایم پوره دی ما پیل بدی وي ما مونږ د غلام غوث هزاروي بچیو ما ته څنګه چې ټایم پوره دی ما په دې لوډ سپیکر کې ما چې ټایم دی پوره شي بیا به د جنازه کوم زه لاړم امام ما ته وای مفتی صاحب الله د سره ډیر خو کې خو دا زوړ عادت دی بس زر به غړې ته ګورو ټایم پوره دی ما بیا وای دا غې نه پسې بیا چرته आवाज نه دی کړی چې ټایم پوره دی توجه پهلا حرف نون دی دویم حرف کاف دی کاف کی اشاره ده لب واده کړی کوم دی واده کړی واده د چا دی ها مال به واده کړی راولې دا چې مس مردان راغلی بیا ولا په غیږ کې ناست دی ها مال واده کړی دلته کېنوي راولې واده کړی دلته راول دا دومره کیسه دې څه ته جوړه کړې نشته درود شریف دوا وکړي اللهم صل علی محمد دوا کومه بس کومه ولې شامه ټونګانې دوا نه منې داسې خلک راوت دوا نه منې توجه یو کس را په چا راوست و دې د سره بحث کوي څه کوي ما بحثونه مناظرو دپاره یو زمری په پېښور کې پروت دی که نه ما زه چلو رای وس ما زمونږ هم د دیوبند بچي ما ته ګوره څه بحث کوي پهله به هغه سړی ګورې مولي صاحب چا سره بحث مناظره نه کوي پهله به یې تلې چې ستا علم د هغې علم برابري تا هم بخاري ویلي چې هغه هم بخاري ویلي کوالیفیکیشن لیاقت قابلیت اهلیت صلاحیت به ګورې راغې ما ته خپله ووایه تا سپیشلایزیشن کړې تخصص په القضا په الفقه دې کړې ده څه دې کړي ما ته وایي چې دلته یو کرسۍ ولا څه کېده دې ځای تاسو دا کرسۍ ډېرې کلکې قدرتي کار دی کرسۍ چې چا ته میلو د بیا پرېښودو ته تیار نه دی تیار چې چا هم کرسۍ یو ځل لاندې کړې ړم شین شه پرېښودو ته تیار نه دي دا کرسۍ ستاسو شوې خو د پروګرامه پورې کور ته به یې نه وړې توجه څه خبره مې کوله وایي بحث کوو ما هغه ته ستاسو کوالیفیکیشن ما ته چې ایجوکیټډ ما یې غم مه کوه انشاءالله زه هم ګریجویټ یم ما یې څه ویل غواړي وایي مړی مام پسې روان یې چا پسې
څوک یې یادو مړ دی وایي مړ امام پسې روان دي ما او ژوندي امامان نه منې دا دلته امامان شته که نشته دا چې موږ ورپسې لمونځ کوو دا مړي دي منو یې که نه منو وایي مړ امام پسې روان یې ما څوک مړ دی وایي امام اعظم امام ابو حنیفه مړ دی ما چا وي چې مړ دی ته پاسه یو کس ودرېږه چې ګازر یې کم چا وي چې مړ دی سنو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سالن کې خوراک کې روټۍ کې غوښه کې زهر ورکړی شو زهر د وجې موت واقع شو په زهرو سره چې مړ شي دا شهید دی او قرآن د شهید باره کې بل احیاء شهید ژوندی دی زمونږ امام صاحب ژوندی دی فبهت الذي کفر بیا چل نه ورته دیو جنا دویم حرف کاف دی په نکاح کې دویم حرف کاف کې اشاره کسوتن لباس کلاس کپڑی کالی څوک ته کالی وي څوک ته کپړې وي څوک ته جامې وي دا جمعه په جمعه چې څوک بدلی دی ورته جامې وي او دا خاري ور نه دوی ورته کپړې څوک چې معمولي کړپ پکې وشي دی چې ځل بدلی او څوک ورته کالی وي دا یې کال په کال بدلی بهرحال کاف کې اشاره کسوتن لباس ته ده او د ضرورت مطابق لباس د ښځې دا په خاوند واجب دی کوم لباس ما یو قید لګو ټول وایي کوم لباس کوم لباس ساوند خوځي را خوځي کوم لباس د ضرورت ښه دا قید مې ځکه ولګو چې بل سیز نه مې بچ کوم فرمایشونو والا نه فرمایشونو کې چې کوم خاوندان فرمایشونو کې راګیر دي 2021 کې د هغې د سر تندي پته نه لګي بهرحال هفته مخکې یو ځای کې واده وجي صاحب خاوند ښځې له سوټ راوړه ارینجمنٹ وشو پروګرام وشو مجلس وشو محفل وشو ښځه واپس راله هغه پیملې خاندان کې هفته پس بل واده راغی نو ښځه خاوند ته څه وایي وایي ما له سوټ راوړه خاوند ورته وایي هفته مخکې مې د نوي سوټ نه راوړي نو ښځه ورته څه وایي هغې کې خو یې لیدلې ما دا خبره کوي که نه کوي وایي مولي صاحب دا ته کله کله وایي که نه وایي بل سوټ غواړي که نه توجه توجه خبرې به سپینې سپینې کوو که ما خبرې که ستا خبرې وایي به ټیک ده توجه هغې کې خو یې لیدلې ما وایي که دا خبره کوي که نه کوي مونږ ته کوي که ټولو ته کوي وایه اوس م بچ کوم د کار د ترور استانوم زما بیان به زنانه به اوري که نه انشاءالله الله دې توفیق ورکړي چې په غوږونو یې واوري توجه مستورات اوري زه شکر چې کله درته چې ما له بل سوټ راوړه هغه دوی چې یو قسم کپړو کې یو محفل مجلس ته لاړ شي که نه بیا دوباره هغه زنانه چې هلته هغه کپړو کې نه ځي